السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زم کامرا خټک. ګرانو کتونکو، نوخار مختلفو مسایلو ښکار دی او مختلف ایشو دی. په دې باندې به مونږ خبره کوو. دې ټایم کې نوخار کې مونږ مسلسل کم غټ ایشو چې په هغې مونږ مسلسل ریپورټینګ کوو. یو د منشیات آیس فروش آیس او ورپسې د دسویلر نوی قسم مارکیټ ته راتګ او هغه په مومانګې قیمتونو باندې اخیستو او دغه نشې تباهۍ د دې باره کې مونږ مسلسل خبرونه ورکړي دي او دې باندې یو بله ورځ ویډیو وایرل شوې ده او د هغې خبرونه مونږ مختلفو اعلی حکامو ته لیږلي دي. کویک ایکشن فوري ریسپانس پرې راغلی دی. ایسیچو رسالپور لاین حاضر شو، نگاه حسین ته نوې ذمهداري حواله شو او د هغه په ځای نوشیره کینټ ته شفیع الرحمن صاحب ایسیچو نوشیره کینټ شو. خو د ټولو نه مخکې به مونږ خبره کوو په نوخار کې لیمپي سکین وبا دا زمیندارانو دپاره، کاشکارانو دپاره او دغه مال مویشي ساتل، زناور ساتلو والا خلق چې کوم دي هغې دپاره دا یو ډېره لویه مسله جوړه ده او دې سره سره علاقایي چې کوم صورتحال دی نو هغه انتهایي تشویشناک دی. یو طرف ته په پټو کې مړې غواګانې پرتې دي په مختلفو علاقو کې. مونږ ته ویډیوز راغل او هغې معاشره هغه بدبو او تعفن نه ډکه کړې ده او هغې نه د خطرناکو موذي امراضو خورېدو خطره ده. بل طرف ته د همدغه مړه زناور په دریای کابل کې اچولو او د هغې د وجې نه د دریای کابل نه صرف اوبه خطرناکې شوې، آبي مخلوق د هغې تباه شو او مسلسل دې کې اضافه کېږي لیمپي سکین وبا. دا ولې کنټرول نه شوه او دې ټایم کې زمینداران، دې ټایم کې د مال مویشي والا مالکان، دې صنعت سره وابسته خلق هغوی روډونو ته راوتو ته تیار دي. سبا په دې حوالې سره امانګړ کې ډېر غټ احتجاج دی. زنډو باندې طرف ته تباهي کړې، رسالپور پبو. نو زه به شروع کوم د لیمپي سکین په دې باندې به خبره کوو، بیا به اخره کې راځو منشیاتو ته او اخري کې بیا څه خبرې سیاست حوالې سره مو کوو. کامران څه به وایو چې دا لیمپي سکین کوم تیزۍ سره خورېږي، د حکومت برپور کوششونو باوجود دې باندې قابو ولې رانغه او مړي دی په ځای په پټو کې پراته دي. ویډیوګانې مونږ ته راورسېدل د دریای کابل اوبو کې غواګانې خلک ولي د شپې، هغه ټکانې نه د ټیمې ښکاري، نه ضلعي انتظامیه ښکاري، نه د نورې محکمې ښکاري چې دا ځای ته ورسوي او خلق د غټ مصیبت نه بچي. تفهیم به لیمپي سکین چې دی نو شروع کې یو نوم و چې د سکین بیماري ده او په خاص کر د څاروو کې او د غوانو کې دا راګډه شوې ده. خو موږ به صرف دا کتو چې صوبې په نورو علاقو کې دی او نوخار کې چې کوم شروع شو تفهیم به موږ خپل ناظرین ته موږ ویو نوخار عوام دی نو بالکل باخبر دي. نوخار د لیمپي سکین چې هغې لحاظ سره حافظه ده علاقه جوړه شوې ده. څنګه چې مخکې دلته قدرتي آفت رالو دغه شانې دا هم یو آفت راغلی دی او ټول ضلع چې ده او لیمپي سکین په دغه کې راغلي ده، ګرفت کې راغلي ده او هر محلې کې چې ته 100 څاروي نو په 100 څاروو کې 80 څاروي چې دي لیمپي سکین رانیولي دي. او تفهیم به ډېر خطرناک صورتحال دی. نوخار ډسټرکټ کې لیمپي سکین چې دی بالکل بې قابو شوی دی او بې قابو شوی دی د وجه دی چې
دا دې کم لپاره قائمه اداره ده سې دې لپاره شفاخانه حیوانات چې کوم نوخار چې کوم اداره ده هسپتال روډ باندې کوم دی ډایرکټر دفتر دی نو آلته نه څه ریسپانس نه راځي پورا نوخار ضلع چې دی هغه کې د افت چې دی لیمپ اسکین دا خوب شوی دی او هر زمیندار چې کوم څاروي ساتلي دي غوان وي نو هغې کې دا پیلاو شوی دی خو تدارک لپاره وسایل زمیندار سره نشته او حکومت چې کوم ویکسین ورکړي دي کوم انجکشن ورکړي دي نو هغه چې کوم زمیندار دي هغې په وینا مطابق چې شفاخانه حیوانات ویټنري کوم هاسپټل دی نوخار هسپتال روډ باندې پای کې یو عیسائی دی ریټایر شوی دی خاوکروبو هغه اوس هم د هسپتال لپاره یو پیداګرۍ یو ذریعه جوړه ده او هسپتال کوم مشر دی لایف سټاک کوم مشر دی ویټنري هاسپټل هغې کوم ډایرکټر چې دی هغه په مدي بګر سره کوم عیسائی دی هغې په علاقو کې ګرځي او 5000 نه والا تر 8000 10000 پورې دا انجکشن دا خرڅوي دا خلکو شکایت کړي دي او باقي دا وزیر اعلی ته مسؤلي دي او تحصیل کم ناظم دی هغه ته دا شکایت کړي دي او تفهیم صورتحال کې بهتري نه راځي تحصیل کم اجلاس نوخار شوی دی پای کې ناظمانو په دې باندې ډېر زیات خفګان محسوس کړو اظهار کړو او دا ویلي چې علاقه چې کوم دا د لیمپ اسکین په ضد کې دا خو دلته چې کوم شفاخانه حیوانات دی نو هغې تدارک نه کوي هغې ته چې کوم انجکشن راځي په بلیک باندې هغه ذاتي کاروبار لار باندې خرڅېږي او هغې خپل ذاتي کاروبار جوړ کړی دی او پیداګري یو اډۍ د ویټنري هاسپټل د وسایلو نه جوړ کړې ده نو په هغې کې تحصیل ناظم چې و نو عیسی خټک هغه فوري اعلان وکړو چې ډایرکټر چې کوم دی ډاکټر اقبال چې 25 سال سیوا وشو دلته په بخار ویټنري هاسپټل کې دلته براجمان دی هغه فوري ټرانسفر اعلان یې کو وزیر اعلی ته باقاعده مراسله واستوله تحصیل کوم کونسل دی د هغې قرارداد یې ورته واستولو چې دی فوري دی بدل نه شو دلته صورتحال ډېر خراب شي لیمپ اسکین نور په مخکې روان دی خو متفق مونږ یو چې 2 هفتې نه بلکې 3 هفتې وشو چې په هغې باندې تحصیل کونسل په قرارداد باندې هېڅ عمل درآمد نه شي او مغه ویټرنري ډاکټر چې کوم دی اقبال اوسه پر دلته کې نوخار کې براجمان دی او څنګه چې مخکې هغه توجه نه ورکوله اوس هم موږ ګورو نوخار ډسټرکټ کې ځای په ځای دا خېشکو بیلټ ته چې شروع شي سیند غاړه باندې تفهیم مو خلکو موږ ته فوټېج راوستلي دي په درځنونو تعداد کې غوان مردار پراته دي لیمپ اسکین ختم شوي دي او خلک ستړي شو چې سیند ته وغورځوي او سیند ته خلکو ورزولي دي او سیند آبي ماحول چې کوم دی هغه هم دې سره متاثر شوی دی سیند کې کوم واړه میان چې کوم دي هغه زیرلال شوي دي هغه هم عوام چې دي هم دې نه سخت بیزاره شوي دي ځای په ځای کوم بدبویي خوره شوي ده دې نه تفهیم صورتحال چې دی لیمپ اسکین نوخار کې ډېر زیات خطرناک شکل اختیار کړی دی او حکومت کار کوي حکومت اعلی کار کوي چې لاندې انتظامیه کم کار کوي نو دې نه دا ویلی چې حکومت هم کار کوي نو چونکې انتظامیه نوخار انتظامیه هم د هغې کاروایي نشته دی او متعلقه محکمه کې ویټرنري هاسپټل چې کوم دی لایف سټاک ډایرکټر هم دلته ناست وي نو هغې نه کوچ نشته دی نو ځکه هغې چې دی نه کلاو خپل یو هسپتال نه کاروبار دی دا نه یو کاروبار جوړ کړی دی خپل یو پیداګري مال کماو یو اډۍ ته جوړ کړي ده نو بل طرف ته زمیندار چې دي تفهیم دې نه ډېر زیات متاثر شوي دي هر کور کې اوس هم زموږ ځنډو ناظم دی موږ چې کوم ټاک شو کوو نو دې نه مخکې هغه موږ سره رابطه وکړه او موږ د دوی سره د یو څو هفتو کې 50 څاروي غوان هغه وفات شو او د لیمپ اسکین بیمارۍ نه او اوس هم چې دي 200 سیوا صرف یو ویلیج کونسل کې د بیمارۍ په مخ اغشتي تفهیم دا صورتحال دا کم څاروي چې کوم د بیمارۍ نه مړېږي نو دا کم کسابان دي فوري دلته کې رارسي موږ ګورو چې دا مردارې غوښې په نوخار بازار کې خرڅېږي او دا مردارې تفهیم دا مردارې غوښې خرڅېږي او بل لیمپ اسکین کم بیماري دی ته ختي ده نو دې نه دا وفات شوي دي او کسابان راځي او په کوړي کې مول باندې چې موږ ته په ولید یو
هغې باندې دا خلي او راځي په خپل کم نوخار کینټ کې نوخار ضلع کې بیف شاپ دي شیشه کې باندې کسابخانو کې آته یې لګولې دي او باقاعده په خلکو باندې دا زهریلا غوښه دی باندې خرڅوي او وایي غوښه پیدا سي خرڅوي تفهیم چې راشي هغه خو باندې بالکل باقاعده مورې پې جوړې شوي دي صفا پته لګي چې دا لیپي سکین والي دي او هوا مو مجبوره دي او پای باندې دغه هم نه دی لګېدلی ډاکټر سټمپ هم نه وي محکم فوډ والا چې دی هغه هم دلته کې بازار کې صرف یو لوټ ماري شروع کړی دی هغه هم د کسابانو سره میلاو دي او دا لیپي سکین نه چې کوم مړه شوي څاروي دي غوان دا په کلاو بازار کې دا خرڅېږي په هوا مو باندې او فوډ والا چې دی دی هم بېغمه دي هېڅ کاروایي نه کوي او د ضلع انتظامیه چې هغه هم بېفکر دی هېڅ کاروایي امانګړ نه خو ډېر زیات امانګړ کې پرون خلکو احتجاج کړی دی لیپي سکین بې کنټروله شوی دی او متعلقه اداره چې کوم دا ویټرنري هاسپټل نوخار کوم ډایرکټر هم پکې دی موجود وي دلته هغه طرفه څه اقدامات نشته دی نو سبا ته مو د امانګړ سیمې علاقې دي هغې ناظمانو د زمیندارانو احتجاج اعلان کړی دی تفهیم زه ټول نوخار ډسټرکټ چې د افزده شوي ده او ضرورت دې امر دی چې محکمې اعلی افسران دلته کې راشي او هغوی خپله دلته خپل ځای په ځای دلته کیمپونه ولګوي موبایل ټیمونه دلته کې جوړ کړي او هغوی خپل کوم ویکسینیشن دي هغوی دلته کې وکړي نو څه حده پورې راتلونکي کوم صاحبي چې دي دې نه بچ کېدی شي او فوري طور چې کوم ضلعي تحصیل کونسل چې کوم اجلاس کوم منظور کړی قرارداد منظور کړی دی چې دا ډایرکټر چې کوم دی اقبال دا فوري بدل کړی شي او ته په دې دی هغه ډایرکټر راولي چې کوم د څاروو سره د بېزبانو څاروو سره او زمیندارانو سره دوی سره مینه لري او چې راشي هغوی د حکومت کوم وسایل چې کوم ورکوي چې همغه وسایل په بلیک مارکیټ کې په بلیک باندې نه خرڅېږي او دغه شانې چې کوم بېزبانه څاروي دي دی چې کوم بیمارونه دی ته لاحق کېږي په هغې باندې دا ولګي نو تفهیم اوس اګله ایکشن چې دی حکومت ته پکار دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته پکار دی په جنوخار ډسټرکټ چې دی دا د افزده قرار کې لیپي سکین د باعثو او دا حلقه دی د پخواني کوم وزیر اعلی دی او وزیر دفاع پاتې شوی دی اوس قومي اسمبلۍ ممبر هم دی پرویز خان خټک دی د حلقه ده تحریک انصاف صوبایي صدر هم دی او نوخار عوام بجا طور پر پرویز خان دا توقع ساتي چیرې دلته د ویټرنري کم هاسپټل دی شفاخانه حیوانات چې دی سیوا کارکردګي دی دلته کې اوهی او دا کم څاروي چې نور بیمارو په ضد کې راتلو وایي چې هغوی بچ شي اوس پرې تفهیم مونږ به یو ځل چې انتهایي افسوس خبره ده چې ویټرنري کوم هاسپټل دی ای ډایرکټر دی بېغمه ناست دی او په صرف مال کمایي کې ټول لګېدلي دي او سرکاري کوم وسایل چې راځي کوم ویکسینیشن انجکشن یې هغه 5000 نه 8000 10000 پورې په کلاو مارکیټ کې دی خرڅوي نو حکومت ته پکار دی چې دې باندې فوري ایکشن والي او ګرانو کتونکو نوخار که زه معمولي غوندې خبره وکړم دا د زراعت حوالې سره او د ډیری فارم حوالې سره د انډسټرۍ سره تړلې ضلع ده او دا ډېر غټ اهمیت لري او ملای ماته که د زمیندارانو او ډیری فارم مالکانو د عام عوامو په دې نوخار کې یو غریبه زنانه هغې سره که پیسې راشي زمینداری کورونه دي غریبۍ کورونه دي نو هغه پې د پیو خرڅولو دپاره غوا والي تاسو سوچ وکئ چې دغه غوا دغه څاروی هغه مړ شي نو په هغې به څه تېرېږي په ټوله دنیا په بچا کوچا چې څه وسایل وي نو په ټوله دنیا کې دقه پیسې او دغه رقم وي ورسره بجا طور دا مونږ توقع لرو چې ډېر غټ تاوان نه بس حکومت له پکار دي چې نوخار دې حوالې سره آفتزده قرار کړي د دې د آفتزده کېدو اعلان وکړي متاثرینو له باقاعده تاوان
او دا غي د بحالای د پاره پیکج ډیر غټ تنظیمونه د دې حواله سره کار کوي او مونږ به ریکوست کو ان جی اوز نه داسې ادارې دي چې څنګه انسانانو د پاره کیمپونه لګي نو مختلفو کلو کې د راشي ایمرجنسي میډیکل کیمپونه دی لګي او دغه زناورو د علاج شي کدانی نو مونږ ته چې کوم صورتحال ښکاري په هر کوڅه کې به دا زناور پراتی هر کلی کې به دا زناور مړه پراتی او داغي اثر داغي بوی داغي تعفن هغه په پوره معاشره راځي او اثر به بیا دوباره په د انسانانو کېږي او دا وبایي صورتحال په انسانانو کې اختیارې دی شي نو د دې نه مخکې چې صورتحال مزید تشویشناک شي حکومت دې دا یو څو اقداماتو کې په دې به هله کنټرول راځي خبره به کوو مونږه په نوښار کې منشیات فروشي دې کې دومره زیاته اضافه شوې ده چې مونږ ته مسلسل د مختلفو کلو نه اوسنا مختلفو محلونه او مختلفو حجرونه خلک ویډیوز را لیږي خبرونه را لیږي وایس نیوز را لیږي او ډیمانډ کوي چې د منشیات فروشۍ خلاف دی یو ګرینډ اپریشن شروع شي ځکه چې هر کور ته د آیس دا به اوس د سویلر په صورت کې دا د سویلر نیو ایډیشن راغلی دی نو دا به خطرناکه تبعی دا مین سره وړي همدې حوالې سره به زما ملګری کامران خان جی تفهیم به یې موږ خپل کتونکي ناظرینو ته موږ وایو چې نوښار ډسټرکټ چې دی پورا کلهم چې دی منشیاتو په ضد کې دی او خاص کر آیس چې دی نو نوجوانان ځوانان دي او زنانه دي سټوډنټان دي آی په مخ اغشتي دي او تفهیم په مخ ولې نه غلي چې کولاو سریام خرسيږي او کولاو سریام نه خرسيدو نو به بده استعمال ډیر کم او صوبې کې نور ضلعونه مونږ ګورو چې خلک راځي او چې کوم د نشي عادیان وي او رشکه کې د نور علاقو کې مختلف امانګړ علاقو هر کوڅې بل وافر مقدار کې ملاويږي نور ډیسټریکټونو خلک راځي او دلته کې باقاعده سیر شي دلته کې چسکې مو وایي دي آیس او ځان سره به نور میوسي راتلونکي وخت لپاره ځان سره سټاک هم ځان سره میوسي او تفهیم نوې ایډیشن هم پکې کولاو شوی دی او تجربه هغه ځای کې کېږي چې کوم ځای کې کولاو فری هند ملاوي فری هند ملاوي نوښار کې فری هند ملاو دی دلته کې جوړي کې دلته کې خرسي کې دلته کې صوبې کې غټې منډیاې نه لګېدلې ځای په ځای لګېدلې دي او مخنیوي دې کې نشته نو دې وجه چې دې اوس دې کې د سپیلر په جوړي لوکل ستا ده د سپیلر ایډیشن په کې راوته دی دا هم لوکل ستا کم ځوانان چې دا سکي نو هغه سره چې موږ خبرې کوو د سپیلر ولې هغه چې دی هغه چې دا د سپیلر داسې نشته چې دا چې هغه اوس کې دا واچي استعمال کی نو هغه بس به په څنګه غر باندې د سپیلر فيږي په چړای باندې نو په لوی هغه باندې د ځان غړي چر بس موږ لاو وکړو او حالانکه پریوتی د اله د تنزلې کې د پیوزي داخله کو او خلکو ته احساس نه وي لکه د فیلر چې کوم استعمالي نو هغه دا مې چې موږ دوه هفته موږ خوب موږ نه راځي لکه موږ استیم نشي دا ډېر تیز شي واغه وجه دا چې دا کسان چې دنه کوکل شي د کېدو سپاتې نه وي ډډ غشت نه جوړ شي بالکل تفهیم اوس کو دی دا د پپوزي باندې استعمالي پپوزي باندې دا نشره کوي او دا په خپل باندې وینم راوځي او تفهیم کور په کور باندې خلک دي ځانې کونډي کې ځانې چې سوهاګنې آی دغه سوهاګ دغه نه وېستي د خپل د خوشحالي د معاملاتو نه وېستلې مین دي پېند دي چې خپل ځوانانو ته نظر چې دای په مون سهار جوړیږي دای په ودونه کې پېندي هغه چې دا ځوانان چې بیا په نشو تماشو کې لګیدل او تاسو ویډیوګانې موږ ته خلک راځي چې لاران دی په دې لوت کې لګیدلې دي آیس په لوت کې ځان سره واړي بچیان ځان سره راوړي آیم ځان سره کې ولې وي
نو تفهیم دا صورتحال انتهایی خطرناک دی او نن چې کوم ویډیووالې مونږ چلولی دي په هغې کې رد بل هغې پولیسو کامو کاروایي کړې دي ایس ایچ او بدل کړی بل ایس ایچ او راغلی دی تفهیم صورتحال صرف ایس ایچ او بدلونو سره بل ایس ایچ او راتلو سره دوست کېږي نه فوري ایکشن پکار دی کاروایي نه پکار دي اډې چې کوم دي آیس اډې ختمول پکار دي دی چې څوک سرپرستي کوي هغې خلاف کاروایي کول پکار ده او نو هله بل صورتحال کې بهتري راځي که نه ورته ادروایز کوي چې ته ایس ایچ او چې ته ټرانسفر وشي ایس ایچ او چې ته نوی پوسټینګ وشي ایس ایچ اوګانو ته خلک مبارکیانې ورکوي مبارکیانې دي ته چې هلته هغه ته یو تیارې اډې جوړې دي منشیاتو نو هغې ته خپل فایده اخلي او نور غریب عوام چې کوم دي او هغې په دې نشې کې دی ریز په ریز دی مبتلا کېږي نو نوخار ډسټرکټ موږ وګورو ځای په دې نشو نه ډک دی او حکام چې دي هغې پسې کاروایي نه کوي اوس ضرورت دا دی چې عوام بیزار شوي دي میندې خویندې هغې التجاګانې کوي ذمه دارونه او خبر پښتونخوا وزیر اعلی نه حکومت واکمندو نه او بل پولیس په سیټونو باندې چې کوم ذمه دار ناستي هغې ټولو نه التجاګانې کوي چېرې نوخار ډسټرکټ کې یو لوی مضبوط اپریشن شروع کړي رینجر پکې استعمالېږي آدم استعمال کړي او فورس استعمال کړي پکې او کوم اصل کاروایي چې داسې یو ګرینډ اپریشن وشي چې کوم دا خلک چې دی توبه طایب شي او دی سرپرست وي هغې ته جرأت نه کېږي چې قانون ته راځي او خپل کسان دا خلاصوي او دې سره کوم پیدا کامران پولیس که وغواړي نو دا دې سره سره د دې سدباب د اپریشنو سره برین واشنګ د معاشرې مختلف دی جومات استعمالولی شي حجره استعمالولی شي سکول استعمالولی شي کالج استعمالولی شي سټوډنټ استعمالولی شي مولا استعمالولی شي چې دا ټول راوباسي او د پولیس په ذریعه د فورس په ذریعه د نورو ادارو په ذریعه نور ایجنسۍ دي دلته د دې خلاف باقاعده مهم وچلیږي او د دې نه د انکار دپاره د دې نه انکار او منشیات فروشو سره سماجي تعلق بایکاټ د دې سره غم خادای نه انکار د دې نکاح د دې نور جنازه د دې شیدونو نه انکار دا به معاشره بچ کوي یعنی کوم صورتحال چې مونږ تخکاری نو انتهایی خراب او راتلونکي وخت په دې معاشره باندې ډېر خطرناک را روان دی نوخار کې درې چاونۍ دي درېو چاونو کې ستا د آرمی بیرکونو باندې منشیات فروش ناکینګ کوي رسالپور خطرناکه چاونۍ خطرناک مشهوره چاونۍ زموږ ډېره غټه چاونۍ د پاکستان اساسه ده او ایر فورس دی هلته ګیر چاپیره چې کومه علاقې مونږ خبره کوو نو د رسالپور نه ګیر چاپیره ده او د دې مطلب دا دی چې ستا بیرک ته منشیات فروش آیس او د سپیلر را رسیدل دقه د چراټ نه ګیر چاپیره د بیرکونو ته ورډځئ منشیات فروش او خطرناکه نو چې مونږ به دا ووایو چې کم فوج کم ادارې غټو غټو ملکونو امریکې اسرائیل انډیا دی 75 سال کې دا ندي دغه کړي خدا منشیات فروشي تبعی طرف ته رسوي ځکه د دې خلاف بېرحمانه اپریشن پکار دی ته اوس خبره کوي تفهیم به کمیونټي په دې صورتحال کې نور ملکونو کې چې شاملېږي په کمیونټي تعاون نه بغیر معاملات نه راځي نه او څنګه تاسو تفهیم به تا وایي چې مساجد کې اعلان وشي او استادانو ته ویل شي عوامو کې اویرنس پیدا کړي آگاهي مهم شروع شي په دې تفهیم هو کې بیدار چې عوامو ته تابوت مو ورکړي ملکن کې هم ته یاشي چې داسې اواز اوچت شوی اوس پرې هغه امن جرګه چې دا په هغې باندې احتجاج کوي او اصل ملزمان ګرفتار شوي نه دي په هغې باندې هغې اوس پرې هغې احتجاج کوي او سریعام پته لګېده چې هغه منشیات فروش وویشتې دي نو تفهیم هوا پر اوچتېږي خو هلته منشیات فروش چې دي هغې بااثر وي هغې ډونه ډېر مال پیدا کوي هغې هتیار هم استعمالوي نو عوام ته عوام چې څوک دی لیډینګ کوي منشیاتو
خلاف څوک आवाज اوچتوي نو هغوی ته نقصان رسونو ته هغه خلک تیار وي. نو معاشرت ضرورت دا دی تفهیم چې ته چې کمیونټي ځان سره فورسز ځان سره کمیونټي شاملوي اویرنس دپاره یا وایي چې دوی ته اطلاع ورکوو مخبرۍ ته په پیله خو هغوی ته به تحفظ هم ورکوې که نه نه چې تا هغه تحفظ هغې تا ته آواز اوچتوي او بل هلته کې پولیس چې دی هغه منشیات فروشو سره میلاوي نو بیا خو دا دی چې بس هغه فی سبیل الله هغه اثر عوامو سر لاړو توی شو. نو تفهیم پیله خو داسې وي چې د پولیس کې داسې چوګان راویستل پکار دي ادارې رامنځته پکار دي چې هغه واقعي چې پوهېږي چې دی د کټ ښه دی او منشیات ختمولو کې دا افسران مخلص دي. نو بیا دا یو مربوط اپریشن کیدی شي او ټک ټوک باندې نه کېږي چې یو روز اپریشن دا یو ګرینډ اپریشن شروع کول پکار دی او دومره پرې ختمول نه دی پکار څو پرې د منشیاتو او د بېخري دي شي. ګرانو کتونکو تلو تلو کې به یو بل خبر هم تاسو سره شیر کوو هم انفارمیشن دی د ډینګي وبا لپاره کې اگر چې کوششونه شروع دي خو مختلفو علاقو نه چې موږ ته کوم ریپورټس راځي نو تر اوسه پورې د ډینګي وبایي صورتحاله کنټرول شوی نه دی مختلفو علاقو ته خورېږي او د دې دپاره ټیمونه تشکیل کونه غواړي د دې دپاره علاقې بچکونه غواړي محکمه صحت لګیا ده خپل کار کوي خو تیزی سره خورېږي خلقو له چې کم کار کول پکار دي د اوبو د جمع کېدو صفایي ګملو کې چونکې د ټایم کې تاسو ګورئ بارانونه هم دي سار ماښام باران کېږي باترومونو کې کور کې چېرته ګمله وي ټیر وي چېرته برنډکي او دا په کولو صفا اوبو کې دا ماشه پیدا کېږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل کور خپل علاقه خپل ایریا په وینو مینو کې د دې باندې مین هولونه هغه بند کړی شي بالټو کې کولو اوبه نه شي کېښوی نو دا وبایي صورتحال بیا به کنټرول شي. نور تفهیم به ډینګي چې دی دا نوښار کې سر اوچت کړی دی او ډېر تیزۍ سره ډینګي خورېږي. تفهیم متحرکه ادارې چې کوم دي خاص کر ټي ایم اے درې واړه تحصیلونو کې ټي ایم اے شته دی موجود دي او ښه افسران پکې ټي ایم اګان پکې موجود دي هغوی کار کونه والا افسران دي او ضرورت دا دی چې څنګه ډینګي تیزۍ سره روان دی بې قابو کېږي نو دغه شان دی ټي ایم اے ته پکار دی چې هغوی سره کوم سپری کوم نظام هغوی سره رایج دی او هغه په حرکت کې راولي او کور په کور یقیني جوړ کړي چې سپری وکړي سیوانې سیوا سپری وکړي او خلکو کې آګاهي پیدا کړي چې کور کې اوبو ودرونو دغه دی نه کوي او چېرته د اوبو ودرېږي نو هغه یې لرې کوي ولې چې کوم ډاکټران چې دي هغوی وینا دا ده چې ولاړې اوبه چې کوم دي نو هغې کې دا ډینګي کوم چې دی وایرس دی دا دې کې جوړېږي او چې هغې کې جوړ شي بیا دا انسان چې وي انسان حرکت کې راځي نو انسان بیا انسان څه ټک ورکوي. سهار او مازدیګر نو څه ذمهوارانې په هوا مو ونې دي چې هوا هم هغه پوره کړي او څه ذمهوارانې دي چې هغه محکمه صحتو هغه هم لګیا دي. نو ښار ډسټرکټ کې موږ ګورو کوم د ډسټرکټ هیلث افسر دی ډاکټر شعیب خان چې هر ټایم مستعد وي که کورونا وي که پولیو وي او که ډینګي وي هر ټایم هغې تیار وي او هغه سره پوره یو کویک ریسپانس ټیم ورسره دی او چې هغه هر ټایم په فیلډ کې وي او باقاعده زما په خیال دی چې ناکامین دا چې تاسو څنګه خبره وکړه چې د عوامو ذمه داري که نه نو چونکې دا په ولاړو صفاو په دې سره ګندګۍ هم کار نشي تفهیم خلک خپل احتیاط محکمه صحت بار بار یې ډي ایچ او ډسټرکټ هیلث افسر چې ډاکټر شعیب خان هم څو واره ویلي دي موږ قرباني هم راکړي دي ورکشاپ یې هم کړي دي اویرنس پیدا کولو دپاره په علاقو کې چې کورونو کې او ګیر چاپوره ماحول کې اوبو ودرونو دغه مه کوئ کوم ځای کې اوبه ودرېږي نو هغه لرې کوئ نو ولې دا کوم چې ته جوړېږي چې ته تالاب ته وي نو داسې اوبو کې دا پرورش وایي خو د تفهیم عوام چې موږ قوم چې کوم دی عوام دي نو هغوی ټول ذمهواران په حکومت باندې محکمه صحت باندې یا په ټي ایم اے باندې اچې پرېږدي او خپله عوامو دا تهیه کړي چې موږ ورسره نه کوو نو څو پورې چې خپله حرکت نه کېږي
احتیاطي کوم تدابیر هوا خپل نه کوي دومره پورې دا ډینګي وي یا کورونا وي یا نور امراض وي دا به دغه شان سم چټي دا پھیلاوي او انسان ته باعثي نقصان جوړېږي. ضرورت دا دی چې موږ هوا کوم احتیاطي تدابیر موږ ته بار حکومت یې موږ ته ډاکټران یې ماهرین موږ کوي چې هغې باندې عمل کوو نو دې بیماریانو نه او دې ډینګي نه نور وباګانو نه موږ بچ کېدی شو. ګرانو کتونکو دغه معاشرې سره تړلي اهم او غټ اپډیټ انشاءالله نور خبرې به کوو نور ډېر شو دي چې په هغې باندې خبره راشي او په هغې باندې موږ خبره وکړو. فلحال تاسو نه به موږ اجازت غواړو د الله په امان. هغه باندې یو ځای خبرې وکړو.